نن دا ویډیو د هغه پښتنو رونو دپاره ده کم پښتانه چې غواړي چې موږ بهر لاړ شو بهر سیټل شو دا خاص کر د هغو دپاره ده مهرباني وکړئ د بهر د تلو نه مخکې په خپل پروفایل باندې کار وکړئ خپل پروفایل سټرانګ کړئ تاسو ته به اسان شي تاسو ته به ویزا اخیستل هم اسان شي او ژوند تیرول به هم درته اسان شي اوس خبر راځي چې پروفایل څه ته وایي په پروفایل کې مین څه کوم دی خاص کر چې په د ویزې په اخیستو کې هغې ته اساني راځي هغه دی بینک سټیټمنټ چې اوریجنل بینک سټیټمنټ جینون وي که تاسو بزنس کوئ که تاسو جاب کوئ چې د هغې مطابق هغه ټرانزیکشن د هغې مطابق روان وي نو په خپل بینک باندې په سټیټمنټ باندې فوکس وکړئ سیکنډ پای کې راځي ستاسو پاسپورټ چې ستاسو پاسپورټ څومره پخوانی دی کله جوړ کړی دی دویم چې دا اولی پاسپورټ دی که دویم دی که دریم دی دا ډېر اهم څیزونه دي دا خبره تاسو په خپل پاسپورټ باندې مطلب باید څومره زر تاسو پاسپورټ جوړولی شئ دریم ستاسو ټریول هیسټري موږ اکثر پښتانه د خرچې ډېرې زیاتې کوو کورونه جوړو ډېر دا ټایپ خرچې مرچې ځمکې اخلو خو لکه په ټریول په ځان باندې خرچې نه کوو نو مهرباني کوئ لږه ټریول وکړئ که هغه دوبۍ ته تللي که هغه سعودي ته که هغه عمره ده که هغه نور لږه ټریول وکړئ لږ وګرځئ نو دې به دا فایدو شي په ټریول کې تاسو ته پته ولګي چې په ایرپورټ باندې دا ورتلل څنګه وي راوتل څنګه وي څه طریقه ده څنګه د دې دا ډېر اهم پوینټ دی ټریول هسټري ډېر اهم پوینټ دی په دې پروفایل کې تاسو په دې څیزونو باندې خپل فوکس وکړئ په دې کې بیا نور هم ډېر څیزونه دي چې هغه ستاسو ایجوکیشن لیول دی هغه ستاسو انګلیش دی په هغې کې دغه شانتې دا پروفایل مونږ چې کومه خبره کوم دا خاص کر هغه ویزه کې په کار راځي چې کوم په دنیا کې تقریبا ټولې د امریکې نه علاوه ټول ملکونه چې هغه په پروفایل هغه په ډاکومنټیشن باندې ویزه ملاویږي نو تاسو په ډاکومنټیشن کې لکه تاسو پروفایل چې سټرانګ نه نو زمونږ بیا ویزه اخیسته ناممکن وي چرته که چرته په توکه باندې یو کس ته ولېږي هغه بیا نه خبر ده خو ممکن وي او یا زمونږ اوریجنل هم نه پروفایل زمونږ اوریجنل نه نو مهرباني وکړئ تاسو په خپل پروفایل باندې په خپل لکه تاسو لکه څومره چې یو لیست دی تاسو چیک لیست وګورئ باقي کې به ځان ته فوکس وکړئ چې آیا دا ما کې شته که نشته که نشته نو پکار دی چې هغه ځان کې زه راولم نو تاسو ته بیا مزید ژوند اسان شي نو تاسو څومره چې تاسو یو کس دوکه کوئ نوم به شي دوکه کولی چې دا تاسو دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم نه هغه به نه وي ځکه تاسو به خبر یې او تاسو ته پته تاسو هر څه اوریجنل تاسو ته وي لکه دا باید څه ډېر اسان دي چې یاره اف آر سی مې جوړه کړه ایم آر سی مې جوړه کړه دا خو نارمل څیزونه دي دا خو واړه څیزونه دي کم غټ څیزونه دي نو په دې باندې تاسو فوکس وکړئ خپل پروفایل چې څومره سټرانګ کولی شئ څومره سټرانګ کولی شئ که هغې کې خاص کر زه به ویم چې لکه انټین دی انټین جوړول خو اسان کار دی زموږ خلک زیات د ټیکس او دې څیزونه یېرېږي تر یېرې خبر نه ده انټین جوړول دی دغه شانتې ټیکس فایلینګ دی دا ټولې خبرې سونه چې دي لکه پولیس کلیرنس دی دا ټول په ټایم جوړول پکار دي او په دې کې خاص کر دې څیزونه ډېر اهم کردار ادا کوي چې هغه ستاسو ټیکس فایلینګ دی هغه ستاسو دغه شانتې تاسو مې پاسپورټ دی او ټریول هسټري او څلورم بینک سټیټمنټ دا ډېر اهم څیزونه دي په دې باندې د ویزې د اخیستو هغه چانسز زیاتېږي نو مهرباني وکړئ خپل پروفایل چې څومره سټرانګ کولی شئ او څومره زر سټرانګ کولی شئ نو تاسو ته به د ویزې د اخیستو کې اسانه وي والسلام